پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته خیجی صحابه کرامو ته او فرمایل چې تاسو د دې منبر خواته رانږدې شئ د دې منبر سره نږدې کېنئ نو صحابه کرام ورته رانږدې شو د منبر سره جوخ کېناسته نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته خطو او اولنې قدم یې کېښود چې کله اولنې قدم کېښود نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره وایي آمین صحابه کرام ورته ګوري چې کله دویم قدم په منبر باندې کېښود نو وایي چې آمین دغه شان چې دریم قدم یې کېښود نو په هغې باندې هم وایي آمین چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه وکړه او فارغه شو نو صحابه کرام ورته ورغله چې د الله رسول تاسو چې کله نن منبر ته خطئ نو تاسو الفاظ وی خو داسې الفاظ موږ ستاسو نه مخکې نه دي اورېدلي چې تاسو نن درې پیرې د ځان سره وایئ چې آمین آمین دا څه وجه وه نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله ما اولنې قدم کې ښودو نو جبرائیل امین هغه زما مخې ته ولاړو او هغه دا وویل چې الله دې هغه کس هلاک کړي چې په کوم کس باندې د رمضان مبارک میاشت راشي او دې پکې دومره عمل ونه کړي چې د مغفرت پکې نصیب شي او دویم قدم چې ما کله کېښودو او ما امین وویل نو دا په څه وجه باندې ما وویل نو جبرائیل امین خیرې کولې چې الله دې هغه کس هلاک کړي چې د کم کس په وړاندې د کم کس په مخ کې ستا نوم واخیستلی شي او هغه په تا باندې درود شریف ونلولي او دریم کس هغه یاد کو چې کله ما دریم قدم کې ښودو نبی علیہ السلام فرمایي چې دریم کس هغه یاد کو د مور او پلار نافرمانه چې هغه ته مور پلار په بوډاوالي کې میلاو شوي وي او دې دومره خدمت ونه کړي چې دې په دغه خدمت ته وجې نه په ځان باندې جنت واجب نه کړي نو زما کتونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې کسان ذکر کړي دي د دریو کسانو په باره کې سید الملائکه هغه خیرې کوي او سید الانبیاء هغه ورته آمین وایي هغه به آمین وایي نو تاسو سوچ وکئ چې سید الملائکه د ملائکو سردار چې هغه خیرې کوي او سید الانبیاء د انبیاء سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په کومه دعا باندې آمین وایي نو هغه به ستاسو په خیال زموږ په خیال هغه به رد شي هغه نه قبلېږي ضرور به قبلېږي نو زما مشران د روژې میاشت را روانه ده د روژې میاشت را روانه ده او په دې روژې میاشتو کې ځان د دې درو ګناهونو نه ساتل پکار دي اولنۍ دا خبره چې په رمضان کې به لازم د الله عبادت کوو دا زموږ دپاره یو سرپرایز دی زموږ دپاره یو موقع ده چې په دې کې مونږ او تاسو دومره عبادت وکړو چې مونږ او تاسو ځان باندې جنت واجب کړو مغفرت زموږ وشي او دویمه خبره چې کله مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام نوم اورو نو لازما درود شریف ووایو نو چې کله مونږ او تاسو په نبی علیہ السلام باندې درود شریف ولولو نو حدیث کې راځي چې کم سړی یو پیر درود شریف وایي نو لس رحمتونه به الله نازل کی لس درجه ولا الله اوچت کی لس ګناهونه ولا الله ختم کی او اخرنۍ خبر نبی علیہ السلام فرمایي چې د مور پلار نافرمانی مه کوه د مور پلار تابعداري وکړه او نبی علیہ السلام فرمایي چې د هغې کس ته پوزه په خاورو کې ککړه شي درې پیرې هغې کس ته د الله پیغمبر خیرې کړی دي چې ده ته مور پلار په بوډاوالي کې میلاو شي او ده د هغه خدمت ونه کړي نو د الله پیغمبر ورته خیرې کړی دي نو د ما مشرانو اورېدونکو چې کم از کم په دې رمضان مبارک میاشت کې د الله عبادت وکړو او د درود شریف کثرت پکې وکړو او د مور پلار خدمت پکې وکړو نو انشاءالله ډبل اجر به راته الله راکوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب